زما په فرمایش باندې یو د بازیګر دا غانا ویل د بازیګر دا غانا زما په دې خوښه ده چې دا مطلب دا د ډېر مشکل د ترازی په وخت کې او دا کوتر نه دی چې کله په هوا کې زی نو دا ډېر مشکل لاش خو دې بیا خپل بازی هړی نو زمونږ سره دلته کې ډېر خولي درانه کسان ناشتي سید شعبودین صاحب موجود ځان ننګاره کړی دی هغه خواله ورځم او دا غنه سوته پوسونه کوم چې لکه دا ولې ځان ننګاره کړی صاحب صاحب څه سره یار ځان ننګاره کړی دی اړو سوي نو یاره سکوله ما خو ځان نه ننګاره کړی خو موږ چې اوټینګ وشي دا اوټینګ موږ د دې لپاره وکړو چې تا ته پته وه په موږ ډېر لوی غم راغلی و بالکل الله بالکل خدای پاک خیر د بدلون لپاره چې یاره لږ اوټینګ وشو چې زما ذهن لږ بدل شي دا د هغو هغه عبادتګاه د هغوی عبادتخانه وه نو دا لکه نور هم پروموټ کول غواړي ګورې د دې سوات نه جي بت مت چې ټولې دنیا ته خور شوی دی کاغه تبت دی کاغه چین دی کاغه نور ملکونه دي اوس د بت مت پیروکار چې دلته کې 2000 سایټونه دي د بت مت د پیروکارو خو پای کې چې کوم دی ټوټل 21 کسو دي ریسټور کړي دي او پروټیکټ کړي دي کنه نو په کار دار چې حکومت دی له توجه ورکړي دغه شان دي کم زمونږ چې کم دي فارنرز دي هغه بودست چې هغه دلته راشي د سوات په سیاحت باندې ډېر ښه اثرات زمونږ سره یو بل د پښتو ناموړی چې کوم دی نو خبریال موجود دی هغه ځان پټ کړی و سرخ کټه کړی و داسې او دیم راغلی د نن راپورټ جوړ کړو تا په څه شی وکړو څه دې جوړ کړو سکوله لفټ دې نه راکوو نو ما ځکه ځان ننګاره ما لفټ نه درکوو زما خدای پاک شاب صاحب خو چاته پته چې هغه شروع وکړي بیا چا شاب صاحب د پښتو لپاره څه لګیا په موبایل کې چې لیکو دا خو چې موږ څنګه رالو نو موبایل راوړو کله هغه یو ګوټ حقیقت هم دا ما وایي چې دا او څه کوي کله یو ګوټ ته ځي خبرې کوي د خلکو رابطې زما سره زما په شکوک او شوبات دا کم خلک دي چې سره رابطې دا بالکل عام خلک دي زمونږ د دې علاقې خلک دي نه بالکل دا یو نه یګره ډېر څه خبره چې اطلاعات خان چې وګړي چې خلکو شکونه پیدا نشي دا ټیک وایي دا ټیک وایي خبرې خو یو سره د تاریخ په حواله سره خبرې کوم د غرض خبره کوم یا سه خبره ده دا راته وایي چې مطلب دا څه غنې دا ډېر خپل دی او موږ پکې نن دلته رباب موټانګو او دغه وکړو ډېر انجوای وکړه بالکل سکول دا چې دی نو د سوات سیمه چې دی نو د خاوره ډېره زیاته ګټوره خاوره ده د دې په خپله لمن کې ډېر زیات لوی تاریخ ته دی پروت دی دا په خپله یو غټه لوی یونیورسټي ده د تاریخ زه به دا ووایم چې نیموګرام کومه دا سټوپه چې دی نو دا یو بودیست کمپلیکس دی او د یو ډېر لوی تاریخ په خپله سینه کې دی خوندي کړی دی څنګه چې شهاب صاحب ووایي چې 1899 2000 پورې پخوانۍ دا سټوپه ده بالکل داسې زموږ په دې خاوره باندې ډېرې زیاتې سټوپې دي داسې ډېرې زیات لوی تاریخ دی په دې علاقه باندې خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې زموږ دغه تاریخ ته هغه رنګ توجه نه ده ورکړی شوي بل زموږ کوم ځوان کول چې دی خاص کر که هغه وګورو نو په یونیورسټۍ کې خو په کتابونو کې موږ ته د ابدالي او دا خبرې خو کېږي هغه هم زموږ یو لوی تاریخ دی
دیموس کټ کړی هغه ته جوم کټ کړی دی. هغه هم زموږ لوی تاریخ دی. خو دا چې کوم دی زموږ د سوات لوی یونیورسيټي د دلته آرکیالوجیکل ډپارټمنټ په دې کې پکار دی هغه نشتی بالکل په نش باندې برابر دی. پکار ده چې د یونیورسيټي سټوډنټان دلته راځي د خپل تاریخ نه خبريږي د علاقو ته راځي نو په دې کې به یو د پوهې یو میسج به هم خلکو ته خوريږي. بیا به دا نه ورانېږي څنګه چې شهاب صاحب ووی چې یاره دا ورانې شوي دي هغه څرنګه توجه نشتی نو حکومت خو خپل کار ټیک ته د هغو ناکامي په خپل ځای باندې دا خو بحیثیت د یو عام شهري دا زموږ په خپل هم ذمواري جوړیږي چې دا زموږ دا تاریخ چې دا موږ په خپله باندې خوندي کړو. ولې نه خوندي کېږي چې څوک وایي په دې کې بوتان دي او څوک د خپل فایدې دپاره دغه شیزونه چې دی نو کني او دا تاریخ زموږ ورانوي دا مسخ کوي زموږ تاریخ ځکه چې هغه پوه نه دي عام خلک په دې باندې پوه نه دي. زه خو دغه زما میسج دی که چېرې د یونیورسټي په لیول باندې د کالجونو په لیول باندې زموږ کوم میوزیم ډپارټمنټ چې دا د هغو هم ذمواري ده ځکه چې حکومت هغو ته هم وسایل ورکړي په کار ده چې هغه سیمیناري وکړي د یونیورسټۍ په سطح باندې د کالجونو په سطح باندې یو اویرنس کمپین څنګه چې د ډینګي په حواله سره اویرنس کمپین پیل کیږي د صفایي په حواله سره کیږي په کار ده چې زموږ د دې لرغوني اثارو د تحفظ او د دې د محفوظ کولو دپاره یو اویرنس کمپین داسې کمیونټي راغونډ شي او هغه په دې حواله سره یو کمپین وچلوي نو یقینا چې په خلکو کې پوهه راشي نو دا شیزونه په خپله باندې بیا محفوظ شي ځکه چې دا یو لوی تاریخ دی دا زموږ یو لوی علاقه ده. زه یو عرض کوم تاسو هم سبق ویلی ما هم ویلی موږ چې کله په دریم څلورم کې وو نو په کتاب کې د دې آثار قدیمه په حواله سره خاص کر د راجاګیره قلعه یا د دې سوات د تاریخ په حواله سره یو سبق موجود و هغه سبق یې زمونږ د کتابونو نه ویستی دی. دغه ګوره اوس پکار ده چې زمونږ چې کم تعلیمي نصاب دی نو پکار ده چې د سوات چې څومره آثار قدیمه ده یا د سوات د ریاست چې کوم تاریخ دی دا باقاعده د نصاب او د کورس حصه جوړول غواړي. ته څه وایې په دې حواله سره؟ زه دا وایم کنه چې کله موږ اورو چې والي سوات تر کومې پورې دا سټیټ ورکړه نو د دې دومره شي ته نقصان نه ورسېد خو چې کله سټیټ مطلب چې دغه بیا هم نه غوښتل او دغه وجه چې تاسو نه کنه په دې کې چې تاسو نه وسوم وګورئ نو ما په خیال سوات په میوزیم کې او ما په خیال چې کوم نه پاکستان تقریبا په هر میوزیم کې د دې چې کوم نه سیادګار د بوت په شکل کې په اټلی کې ځان لا ګیرلی دا په اټلی کې سوات ځان لا ګیرلی دا او د دې سټوپی کې تاسو ګورئ نو دې کې درې سلور سټوپی چې کوم نه غوړي بده کې ډېر سټوپی وي په سایډونو کې دای غټه سټوپ و د دې سایډونو کې کوم نه وړي سټوپی ول دا چې ډایرکټر صاحب و چې دلته کې دا اوري آی شومو دلته وایي چې لکه د عبادت خانه وا دغه شان د نور زیګرو چې دلته کې داغي لکه یو خدای په خپل نوټ کې چې دا چې دی کنه د ملکن ډیویژن کې ټول نه غټه چې کوم نه نو آثار قدیمه چې دا اوس پرانا غدا ده اجازت الو سکول لا زمانن کمپیرینګ اغسته او بهرحال په اخره کې ز بیا رالم او اجازت بس تاسو نه الو زموږ ټول اجازت ته خو دې ملګری ته خاص کوم چې ګرم ګرم دا رباب ته وټنګي او بیا د الله تعالی مسافر ته به سوای مسافر ته سندره ډالای کا دا وای زبردست شی وای خو غواړم لګا मोहब्बत का ज़ाहिर जान दे सौ कमा रेस्ता मोहब्बत का ज़ाहिर जान दे